اورغوش د چترال هغه بدقسمته سیمه ده کوم چې د اوبو د نشوالي په وجه باندې مشهوره ده. څوک چې چاته د اوبو د نشوالي په غور ورکوي نو اکثر پکې اورغوش یادوي چې څه د اورغوش خو نه چې اوبو پسې دومره لیوالی. دې خلکو څو کاله مخکې دړکه ورکړې وه که دوی ته چېرې د اوبو بندوبست ونه شو نو دوی به افغانستان ته په هجرت کولو باندې مجبوره شي. خو هغه وخت کې چارواکو دوی په خلا کولو سره سره دوی ته باور ورکړی و چې دوی د بارومرو د اوبو بندوبست کولی شي. دې سیمې ته څو کاله مخکې د اوبو 4 انچه پیپ هم راوستی شو خو د بده مرغه دغه منصوبه ناکامۍ سره مخ شوه او اوس دغه 400 پیپونه واپس ویستي شي. د سیمې د خلکو په بیا غوښتنه باندې موجوده حکومت دوی دپاره 2 لک روپۍ د اوبو دپاره منظورې کړې. محکمه پبلک هیلث انجینیرنګ دې سیمې دپاره د غر د پاسه د اوبو یو ټنکۍ جوړه کړه. د دې منصوبې پرانیسته وزیرزاده کیلاش وکړه. څوک چې د وزیر اعلی خیبر پښتونخوا په اقلیتي چارو باندې معاون خصوصي دی. د سیمې خلقه د اوبو په دې منصوبه باندې ډېر خوشحاله دي. کہ پرانے زمانے سے پورے چترال میں پانی کی نہ ہونے کی وجہ سے مشہور ہے. سروں پہ خواتین مٹ کے پانی کے گڑے سروں پر لاد کے بہت دور سے وہ اپنے گھروں کو ضروریات کے لیے لے جاتے تھے. اب 2017 میں پرویز خٹک صاحب سی ایم نے ان کی خصوصی کوششوں سے یہ تالاب بنا ہے پبلک ہیلتھ ادارے کے تعاون سے اور اس سے ہم اپنے گھروں میں پانی لے سکیں گے. خو ځینې خلک وایي چې دا د اوبهخور اوبه دي چې نیمې دې ټینکۍ ته راځي او په نیمې باندې دوی خپل پټي اوبه کوي. اورغوش کا کل آبادی 3200 ہے. اس کے لیے پانی کا جو پینے کا پانی کا بہت مشکلات ہے. یہ لوگ پہلے ایک دفعہ ہجرت کرنے کے لیے بھی تیار تھا اس لیے کہ الحمدللہ یہ پبلک ہیلتھ نے ہم کو ایک ٹینکی بنایا ہے. اس کے لیے یہ ٹینکی سے انشاءاللہ ہمارے جو مشکلات ہے یہ دور ہوتے ہیں. د دې سیمې زنانو به مخکې په سرونو باندې منګو کې د سیند نه اوبه وروړو باندې مجبوره وي او اوس به دوی دې مشکل نه خلاص شي. اور یہاں پانی کا بہت مشکلات پہلے درپیش تھے اور خواتین مٹکوں پہ پانی لانے پہ مجبور تھے, سروں پہ اٹھا کے لانے پہ مجبور تھے. اب یہ ٹینکی کی وجہ سے ہمارے گھروں میں پانی ہمیں ملے گا اور ہم اس سے بہت فائدہ اٹھا دیں گے. اور حکومت سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے لیے اور زیادہ پانی کا بندوبست کرے سولر سسٹم یا رمبور کے ذریعے اور یہاں پانی آ سکتا ہے. اور ہم درخواست کرتے ہیں حکومت سے کہ ہمارے اس مسائل کو حل کریں. د سیمې خلقه د صوبایي حکومت شکرې ادا کولو سره سره دا غوښتنه هم کوي چې دا اوبه کافي نه دي او دوی لدی د سولر سیسټم د لارې په مستقل توګه باندې په بشپړه د سکولو د اوبو بندوبست وکړي شي. غلام فاروقي زموږ سواد چترال.